Cytoskeleton. The word cytoskeleton is actually the combination of two words, the cyto, which means the cell, and the skeleton, which means the framework, So we can call the cytoskeleton as the framework of the cell, And what is a framework? The Hershey خبرې نشاته باسطه وکې دیتا د هر شي فریم ورک هغه شی چې د هغې نه غیر چاپیره هغه چیز چې دی هغه جوړي ټیک شو موږ چې ورته ډانچه یا سانچه ویو ټیک شو دغه شانته کې سایټوسکیلټن چې دی دا موږ سره د سیل فریم ورک دی یعنی دا سیل چې په کم شیپ کې جوړلې نو دا د دې سایټوسکیلټن نه غیر چاپیره جوړ شوی دی څنګه چې نور انیملز هیومنز وغیرہ سکیلټن لري in the form of cartilage, in the form of bones, in the form of water, which we call the hydrostatic skeleton او دا غې نه د هغه باډي په هغه انداز کې جوړی ټیک شو هغې ته موږ د هغې سکیلټن ویو نو دغه شانته کې سیل چې دی دا انټرنلی خپل یو سکیلټن لري چې د هغې نه غیر چاپېره دا سیل تا سره څه دی جوړ دی ټیک شو زما دا لاس چې دی دا داسې اوږد دی ځکه چې د دې نه لاندې کوم بونز چې دي هغه داسې اوږده دي او دا غوښه چې ده هغه د هغه بونز په شکل کې تا سره غیر چاپېره شوې ده نو ځکه ورته موږ فریم ورک ویو ټیک شو The cytoskeleton is actually the framework of the cell around which the cell has gained its shape. The cell چې خپل د شیپ اغستی دی دا د چا نه اغستی دی د سایټوسکیلټن ټیک شو فرست ټایم سایټوسکیلټن چې دا کورزوف ډسکور کړی چا ډسکور کړی کورزوف په 1928 ډیټ تاسو چیک بم کوي بیا کورزوف فرست ټایم سایټوسکیلټن ډسکور کو چې کله هغه تا سره سیل چې دی هغه سټډي کو نو انډر هز مایکروسکوپ he saw certain tubules which were originating from the close to the nuclear membrane and raised up to the plasma membrane چې هغه د نیوکلیر ممبرین نه تا سره سټارټ کېدو او تا سره پلازما ممبرین پورې رسېدو ټیک شو کورزوف په دغه ټایم کې دی ټیوبیولز ته چې هغه د فایبرز په شکل کې د ټیوبیولز په شکل کې وو د ورته د سایټوسکیلټن نوم ورک ټیک شو د وی چې دا تا سره د سیل سکیلټن دی ټیک شو لیټر آن بیا کون د کورزوف فایندینګز چې دی دا کنفرم کړو دا 19 څه دی 77 خدا صحیح دی 1977 کې بیا چې کله کون خپله د سیل سټډي کوله نو هغه هم په سیل کې دغه شانته کې ټیوبیولز ویلده چې هغه به د نیوکلیر ممبرین نه پلازما ممبرین پورې رسېدل او ان د فارم اف ټیوبیولز و په چونکې دا خبره مخکې کورزوف کړې وه نو کون وی چې او کورزوف چې څه ویلي دي هغه ټیک دي وټ د کورزوف هیز سیډ is exactly correct and there is a skeleton found which is in the form of tubules and which rises from the nuclear membrane and reaches up to the plasma membrane ٹھیک شو او کونو مووی چې او دا بالکل د سیل سکیلټن دی ٹھیک شو کمپوزیشن لای راځو چې د سایټوسکیلټن بای کمپوزیشن دا څه شی دی دا په کم کم چیزونو باندې کمپوز دی په کم کم چیزونو باندې مشتمل دی ٹھیک ده نو کمپوزیشن د سایټوسکیلټن په پروکاریوټس کې او په یوکاریوټس کې د یو بل نه لږ ډفرنٹ دی په یوکاریوټس کې د دې ځان له کمپوزیشن دی جبکې په پروکاریوټس کې د دې ځان له کمپوزیشن دی and you should also keep it in mind that initially it was thought that prokaryotes have no cytoskeleton but later on in the in 1990s it was discovered that the prokaryotes have also a certain type of skeleton which is in the form of tubules ٹھیک ده خو مینلی سایټوسکیلټن خبره چې موږ کوو نو موږ د یوکاریوټس د سایټوسکیلټن خبره کوو ټیک شو او بای کمپوزیشن موږ سره د یوکاریوټس کا سایټوسکیلټن چې دی دا د 3 ټایپس اف فایبرز یا د ټیوبیولز نه جوړي هغه کم کم دي مایکرو ټیوبیولز microfilaments and intermediate tubules microtubules microfilaments and intermediate tubules او دا درې واړه په خپل یاد ساتئ دا درې واړه په خپل ټول چې دي دا د څه نه جوړي دا د پروټینز نه جوړي
دا د څه نه جوړي دا د پروټینز نه او دا پروټینز چې دي دا به یا ټیوبولین پروټینی یا به اکټین پروټینی یا به مایوسین پروټینی یا به ټروپونین پروټینی او دا پروټینز چې دي دا زمونږ په دې مسلز کې موندې کېږي زمونږ مسلز چې دي اکټین مایوسین او ټروپونین او ټروپومایوسین دا داسې پروټینز دي دا چې زمونږ په مسلز کې هم موندې کېږي د مسل سره سره دا زمونږ په دې مایکروټیوبیولز مایکروفیلامنټس او انټرمیډیټ ټیوبیولز کې هم موندې کېږي ټیک شو اوس په دې کې فرقونه څه دي مایکروټیوبیولز چې دي دا تک ټیوبیولز دي دا کم ټیوبیولز دي تک او بای کمپوزیشن په دې کې ټیوبولین پروټین چې دی هغه ډیر دی ټیوبولین پروټین پکې ډیر دی ټیک شو او زه به اوس فنکشن اف سایټوسکیلټن له راځم په هغې کې چې د شیپ کم فنکشن دی نو هغه زیات کنټریبیوشن پکې د چا دی د مایکروټیوبیولز دی ټیک شو جی सेल डिवीजन की मदद कोي बिल्कुल ځکه इट हेल्प्स इन द असेंबली एंड डिस असेंबली अफ स्पेंडल फाइबर्स دا د स्पेंडल फाइबर्स په असेंबली او په डिस असेंबली کې د کار دی ٹھیک شو نو therefore we can say that it also helps in cell division بیا په سیدی موږ سره مایکرو فیلامنټس دي دا د ټولو نه 10 ټیوبیولز دي د ټولو نه 10 ولې اسمته زینشتي زتا سره بیا یو چټای بلم دغه کوخه د ټولو نه تاسو سره 10 ټیوبیولز دي او بای کمپوزیشن په دې کې اکټین چې دی دا تاسو سره څه دی ډیر دی اکټین پروټین چې دی دا په مایکروفیلامنټس کې ډیر مونږ کېږي پوهیږئ کنه ها جبکې the third one is the intermediate tubules او intermediate وی منځنی ته intermediate څه ته وی منځنی ته why they are called intermediate tubules they are called intermediate tubules because they have the diameter in between the thick and thin tubules د دې diameter چې دی دا د مایکروټیوبیول چې هغه د ټولو نه thick دي او مایکروفیلامنټ چې هغه د ټولو نه thin دي نو د دې diameter د دې درې وړو په منځ کې دی therefore they are called as the intermediate tubules او په دې کې تاسو سره مایوسین پروټین چې دی دا په کې تاسو سره څه ډیری نورو سره شته the major component of microtubule is tubulin mostly دا د دې کمپوزیشن په لحاظ سره پکې د دې پرسنټیج یا ویټیج چې ورته موږ سوي هغه پکې تاسو سره ډیر دی ټیک شو as compared to the others پوه شئ پی بای کمپوزیشن موږ سره سایټوسکیلټن چې دی هغه په یوکاریوټس کې د درې قسمه ټیوبیولز نه جوړل مایکروټیوبیولز مایکروفیلامنټس اینڈ انټرمیډیټ مایکروټیوبیولز the most thin thick and the middle having the diameter in between these two mostly tubulin is found actin is found myosin is found while in prokaryotes the cytoskeleton is found in the form of tubulin protein صرف ټیوبولین پروټین چې دی فایبرز جوړ کړي دي او په پروکاریوټک سیل کې دا څه دي دا خواره شوي دي نو دغه موږ سره د پروکاریوټس تا سره سایټوسکیلټن جوړ کړی دی ټیک شو جبکې دا ښه ایډوانس سایټوسکیلټن دی چې هغه څه د مایکروټیوبیول شکل اختیار کړی دی څه د انټرمیډیټ ټیوبیول شکل اختیار کړی دی او څه د مایکروفیلامنټ شکل اختیار کړی دی ټیک شو فنکشنز لای راځو چې د سایټوسکیلټن فنکشنز تا سره څه دي No, cytoskeleton, just like the other cellular system, it is an important skeletal system of the cell. او څنګه چې تاسو ته پته ده چې skeleton موږ له mainly او organism له shape ورکوي support ورکوي protection ورکوي the same function is also performed by the cytoskeleton inside the cell. ٹھیک شو اولنې کار د پڅ شي کې دیګ دغه نه دې کې ټیوبولین پروټینی په دې کې ټیوبولین پروټینی ښه ریمبر په دې کې تاسو سره صرف ټیوبولین پروټین مونږ دی کې پروکاریوټ سری که تاسو وګورئ پرو مینز پخوانه پریمیټیو او کاریان مینز نیوکلیس په داغه صرف نیوکلیس پخوانه نه دی ښه داغه ارڅ داغه پخوانی دی ممبرین باونډډ ارګانیلیز پاږي کې نشته وایي پی دسی د سایټوسکیلټن چې دی دایم لک کمزورې دی نیوکلیس هم کمزورې دی ټولو نه غټ کار چې دی دا څه دی شیپ دی د سیل چې خپل یو پرمننٹ شیپ اپټین کړی دی نو دای د دې
فایبرز د وجې نه اپټین کړی دی که نه ښه راځم ښه نو دا پلازما ممبرین چې دی دا به هم لږ کنډنس شوی سایټوپلازم هم کله یو طرف ته توی دی کله به بل طرف ته توی دی نو پراپر شیپ چې دی هغه به بیا د سیل نه و پوه شوې پې که نه ورپسې سایکلوسس پلس امیبایډ مومنټس دویم کار د سایټوسکیلټن موږ سره سایکلوسس دی او سایکلوسس موږ مومنټ اف سایټوپلازم ته وایو چې کله سایټوپلازم تا سره بیږي دې ته موږ سایکلوسس وایو ټیک شو او د دغه سایکلوسس د وجې نه مینلی په امیبا کې چې کوم مومنټ کېږي هغې ته موږ امیبایډ مومنټ وایو ټیک شو په سایکلوسس کې مین رول د مایکروټیوبیولز دی چې په هغې کې ټیوبولین پروټین دی او دې کې دا ایبیلیټي ده چې دا کنټریکټ کېږي یا ریلیکس کېږي دا کنټریکټ کېږي او ریلیکس کېږي نو چې څومره دی کنټریکټ کېږي نو هغومره به دی رالنډېږي نه چې رالنډېږي نو سایټوپلازم به ورپسې راتویږي نه پلازما ممبرین به ورپسې راځي نه د سایټوپلازم په مومنټ کې دا هیلپ کوي او سایکلوسس چې دی دا موږ په سایټوپلازم کې هم ویلی دا موږ سره امپارټنټ دی ولې چې it plays a role in the transfer of material inside the cell up to some extent یو چیز دلته پروت دی ټیک شوه دلته راوړه غواړي نو endoplazmic reticulum به راوړي خو in some cases if endoplasmic reticulum is not available due to cyclosis this molecule will move towards its specific site the cyclosis موږ سره important دی and this function is also performed by the cytoskeleton پوهیږئ که نه او the third function کوم چې superior assembly of spindle fibers دا د spindle fibers یو ځای ته د راجمع کېدو کې کردار ادا کوي ټیک شو spindle fibers you know that they are the special fibers which originate from the centrioles and which move to the opposite direction before the cell division and then the spindle fibers bring their reach to the chromosomes and then drag the chromosome to the opposite direction during cell division during karyokinesis during the division of the nucleus نو په دغه کیس کې تاسو سره د spindle fibers د accumulation کې تاسو سره څوک هیلپ کوي microtubules which is the part of your cytoskeleton these three are the important functions of the cytoskeleton performing for the cell هغه کې اولنې giving shape the second one cyclosis the third one assembly of the spindle fibers which further helps in cell division ته دا هم ویلی شي چې the cytoskeleton also helps in a cell division پوه شوې پې